یو ښځه ولراله محمود غزنوي ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه. هندو محمود غزنوي ورته ویل ورته ویل زه بیبي زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې مې ستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغوستی تر هغې پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې ورغی ډېرې یې ولګولې. اول حمله به په چا کوو؟ اول حمله به په سومنات بوت باندې کوو. د سومنات بوت په خېټه کې د اربونو روپو هیرې پرتې وي. دا د هندوانو غټ خدای و. د نن نه 40 کاله وړاندې د هندوستان خدایان 47 کروڑ د هندوستان. واوره تاسو لږ دا مولا پرست او پیر پرست خلک هم واورئ. بادشاہ ته محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقاني جواب ورکوي چې زه سنیما ګیره مرا کاږه ما ته ګوره ورته څه وی چې زه اوسګار نه. اوس که مونږ له جواب راغی چې بجلیګر ملا صاحب لغاري صاحب دی غواړي کوم به داسې که نه منډه به کم ارشاد به په مخه راشي کیوں خیر ہوئے این لغاری صاحب نے بلایا رستہ چھوڑ ٹائم نینگا چالا ورشم چې وجاړما چالا ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. نعرہ تکبیر شیر سرحد مولانا محمد امیر بجلی کلا. شیر زناور ته وایي ما ته شیر مه وایه. چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. چاته جاړي؟ ابوالحسن خرقاني بادشاہ ته وایي چې زه اوسګار نه یم. بادشاہ ورته بیا چټ لیکي چې قرآن کې خدای ویلی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت اطاعت کوي. ته ولې زما حکم نه منې او نه راځې؟ محمود غزنوي ورته په شا لیکي چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی نه. اول اطیعوا الله دی د خدای اطاعت دی، بیا اطیعوا الرسول دی د رسول اطاعت دی، بیا اولو الامر دی په 3مه درجه کې. نو زه د خدای د تابعدارۍ نه هم لا اوسګار شوی نه یم، نو ته خو په 3مه درجه کې. بادشاہ ته لیکي پیدا وکړئ. بل کال چې بېنظیره وزیر اعظم شوی و نو مذهبي امور وزیر چې دی نو هغه ما پسې ټلیفون وکړو چې 6 لکه روپۍ به درکړم خو دا یو کانفرنس کوي د مشایخو او د علماو د بېنظیرې کانفرنس ته تم راشه. مال بېنظیره زموږ مشره ده، خدای دې خوشحاله لري، ښه ښځه ده او خو زه نشم تللی، غریب سړی یم. ویل 6 لکه روپۍ دي. ما ورته خبره وره یارانه را سره کې ویلې او مال چې دا کانفرنس تیر شي دا چک ته بیا راولېږه که نه، که بیا رالیږلی وی خو اغوستی مې که نه. ویل بیا در باندې څه کوم؟ نو مال رامي خو شرمې مې که نه. ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي. اوس به زه به ښځې ته ناست یم چوڼې به کېږم. زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه، ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ته یې چې بچي اخلای دی راته ستر که چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه، زه خپله اپریدی یم. نو
غزل به چې ویلې نو دا غزل بیل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و پاپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې رو تستر کچې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کې چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې رو تستره کې چې ګازارې خرنجاوي دا زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي نو خبره به څه کوله بادشاہ ته وایي چې ته په دې آیات پوه شوی نه اول د خدای اطاعت دی بیا د رسول دی درېمه درجه کې بیا بادشاہ وقت دی نو زه د خدای اطاعت نه مزګار شوی نه یم ستا خو درېمه درجه ده اوس د محمود غزنوي ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلی ورغی نو په خپله را روان شو چې دا څوک الله والا دی چې راغی د یو وخو په جونګړه کې محمود غزنوي ورنوتو ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه پکې ناست السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هغه په ناست لاس ورکو داسې چې په ناست لاس ورکو ورته پانه سیدو نو اوس مونږ خو داسې نه یو ماما خدای دې رحم را باندې وکړي زما دا ګوډې خوږېږي نو زه لږ پاسم کم چېرته میلمه راشي عالم یا څه نو په تکلیف ورته پاسمه د دارالعلوم سرحد کې یو میټینګ نو یو 2-3 کاله مخکې زمونږ د دې صوبه سرحد وزیر اعلی صاحب راغی نو زمونږ یو مشر هغه په ګیټ چې موټر راننوتو نو مال څه چل دی میر افضل خان راغی میر افضل خان را لکه کېنه خانه دې خرابه شه لا لرې دی میر افضل خان وزیر اعلی و خیر زه خو ناست وم هسې وایم مونږ ټول داسې یو ماما خفه نه شئ په لوی قهر اخته یو صاحب په لوی قهر بیړه مغر که که دا طالبان ګورې د دوی بیړه تباه ده والله که ټکې زده کوي ټکې که مونږ ګورې زمونږ بیړه تباه ده که د کالجونو هلکان ګورې د هغوی بیړه تباه ده که د یونیورسټو هلکان ګورې د هغوی بیړه تباه ده تاسو وایئ دا دومره لویه جلسه په ایمان چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی د میخ نه واله تر او اجازه وی ټمبمه پورې خپل جوړی که نه جوړی جوړی که نه امریکا او روس ته یریږي پاکستان په 39 کاله کې یو سړک جوړول نه دي زده کړي دا کراچۍ هایوې چې جوړیږي چینیانې ورته راوستي دي دومره هغه یې جوړی دفترو ته چې ورشي تا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ټینډن دا څوک دی چیف انجینیر دا څوک دی ډایرکټر انجینیر ایډوکیټ جرنل انجینیر څه شو یو سړک جوړول په 39 کاله کې شرمېدل یا قومه تاسو زده نه کړو شرمېدلو یو سړک جوړول هم زده نه کړه دومره چینیان دي یو لیشت او په دې هایوې د کوریا دومره دي او په دې هایوې کې لګیا دي کروڑونه اربونه روپۍ د پاکستان به کوریا او چین ته لاړې شي ستا دا ساربچې دي په دفترو کې او دا د چا امبرسرای میخې چې ساتلي دي او ماښام یې عربي سټیډیم ته سرولو له بوځي دی له سړک جوړول نه ورځي داسې ده که نه ده پروسه کال زمونږ بالامڼۍ کې ګرې سټیشن خراب شوی ګرې سټیشن 11 بجې شوې بجلی نه راتله زه ورپسې ورغلم چې ورغلم چیف انجینیر ورته ناست و پې نه پوهېده چې دې کې څه فالټ دی نو بیا یې جیپ ولېږلو او د سپینې وړۍ نه یو ریټایر ایس ډي او راوستو او هغه فالټ هغه وویستو شرم وکئ تاسو مذهب لاړو بو یوړو دا بخاری او ترمذی او مسلم دا زاړه سپینګری چې درکې مړه شي
آینده نسل د لولولو والا به پاتې نشي. کراچۍ د یونیورسټۍ او کالجونو دی دا پوزیشن شو. اوس داخلو ورځې دي میرټ دی، میرټ 700 میرټ دی او 800 میرټ دی. لکه په آرام کښېنه، میرټونه کم ځای دي او قابلیت کم ځای. عزیزانو تباه یې په ځان پوهېږئ نه. د هغه ورځې انتظار کوئ چې یو ګړچ او ګړچ سره تاسو لاندې یې او دا ملک در باندې. بله شپه ډمې اعلان ونه کړو په اسلام آباد کې چې کرنیل صاحب تلی دی او په مري کې اوریځې رئیساري کړي دي، باران بدل ته نه راځي. کړی و که نه و کړی؟ کړی و که نه؟ ټلویزیون والا نه راځي، خو چې شړک شو نو مال چې دغه تیزنې ته څوک وایي چې کرنیل خو اوریځې ترې راخلاصې شوې او بیا باران دینه سبق اغسته پکار دی چې 1 کیلومیټر کې باران شوی دی په ما خاص ځای باندې. عزیزانو اخیری خبره واورئ، په کم کال چې د چا پلار مړي په کم ورځ او هغه ورځ راشي، په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي؟ خوشحالي کوي؟ په کم ورځ چې ستا زوی شوی می او په کم ورځ مړ شوی می، نو د مرګ ورځ چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی مو؟ وبه کوي. که بر وفات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی؟ نه، نن د بر وفات د جشن شپه ده. عید میلاد النبی دی وایي، ده عید میلاد النبی. او بر وفات پرونو دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ، دا رؤیت هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورننوځي بیا یې ګوري. په دې قاسم علي خان کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ. نن د بارافات شپه ده، بارافات پرون تیر شوی. سعودي کې وګوره بارافات کله و، سبا بارافات دی. په دغه ورځ باندې تاسو د پېښور خلک بیا بھائی کل روزہ ہے کیجیے روزہ یار، حکومت نے اعلان نہیں کیا. آج چند نو دیکھنا، آج 14ویں دا چند ہے کہ آج 12ویں دا چند ہے، حکومت نے اعلان نہیں کیا، ٹی وی ته اعلان نہیں ہوا. خدای ته وګورئ، د خدای هغه لوی ورځې ته وګورئ. او بدبخت قوم تاسو به کله سړي شئ؟ بایکاټ وکئ تھرو آؤٹ پاکستان د بې دینۍ. دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي، سپي که د قوم د بچو ته بایکاټ وکړو سپي به پکې ګرځي. داسې ده که نه ده؟ دا بازارونو کې چې میوزک سنټرې دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي، دې کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو. نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زه دکان کې ناست یم، یو ټلویزیون په اوږه کړی، بل وي سی آر په اوږه کړی، په کرۍ باندې کور ته وړي، د شپې بلو پرنټونه پې ګوري. برافات منئ، انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسې دي او راځئ، او دین یو افسانه ده او یو قصه ده، بس د شپې ملا بیان کړه تاسو واورېده، سبا له بس ټول جنت ته لاړئ. جنت ته به اله ځئ، اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کوي. ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې، 10 ورځې وګیو. خو زه یم، زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې. دا به ومنئ تاسو؟ وبه منئ؟ غوړي مې نه دي خوړلي، غوړ څیزونه نه خورم. 3 کاله وشو زه غوښه نه خورم. ما ته کالسټرال شوی و، هغې ته غوښه ښه نه ده. طالبګیرۍ زمانه کې واورئ، په 10 کاله کې زما نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړی او بیا به مدرسې ته تلم. نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ، ستاسو پلار به ضربه یضربو یاد کي. 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی، چا مې ویلی نه دی. هغه ورځ یو ملا ما ته وایي چې تا یو مسله کړې وه، هغې کې څه بحث کوم. ما ورته ویل ابحث معک فی العربیه، په دې مسله کې به بحث په عربۍ کې کوو، د خلکو مخکې. وایي نه نه پښتو کې به خبر کوم. انا لا ادري پښتو اي شيء پښتو، فابحث ما هي في هذه المسألة في العربية. دا د عربي مسله د عربی کې به په بحث کو. ول زه عربي نه پوهېږم، ملان ته جاهل.
ما ته وایي چې نه جاهل خو نه یم، چې ته جاهل خدای ویلي دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سلام علیکم. ته تا سره باس نه کوم، عربي کې به باس کوم. نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي. د محمد خان جماعت کې یو مولا تقریر کولو، یو عرب ورته راغی ورته ویل چې یا مولانا فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه. نو دی ورته وایي چې چپ کرو. هغه عرب ورته وایي چې یا شیخ اي شيء چپ کرو. قلت لك فتركني اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله. نو دی بیا ورته وایي چپ کرو. ورته وایي چې اي شيء چپ کرو. نو بیا ورته وایي چې المسجد بخرج. دا زمونږ حال دی. هغه ورځ یو بیه والا ما ته وایي جی څنګه ملک دی، موږ بیه ما پاس کړی دی، دغه دا ما ته نوکري نه ملاویږي. مال بیه دې پاس کړی دی ویل، مال څه شي کې دې پاس کړی ویل ساينس کې، مال ساينس کې دې کړی دی ویل، مال هینګینګ څه ته وایي هینګینګ، او دا لفظ کم وخت کې ویلی شوی و. ول دا خو ما ته پته نشته، مال والله که دې چپړاسیم برتی کم. خدای پیژندلی یې په دې کارپوریشن کې یو ښځه ناسته ده، مبارک هم شریشتیا مبارک شه. د پېښور شرمېدلو سړي ټول خلاص شي چې ښځه ایډمنسټریټره ده، سړي ټول خلاص شي. ویل هغه ورځ د ټیوبویلو د اپریټرانو انټرویو و، نو پکې بیه والا هلکان هم راغلي. نو مال ما څو موده وړاندې دا شعر ویلی و 20 کاله مخکې چې ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری، ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بیے اٹھائے بوری، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. مگا وقت دے کنه دے ایم اے والا به ٹانگی چلائی، بیے والا با بوجھے اچتائی مزدوری بکئی، ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. لاچو کې بنډای تورای بخرته ہیں. تاسو خیال راغی 20 کاله مخکې مې ویلو، او وکیلان راته په غوسه شوي ول زمونږ انسلټ شوی دی، انسلټ. اوس هغه وخت راشي کنه چې دا انسلټ دی او که څه شی دی. دې نه زیات قهر به در باندې نور څه نازلیږي. د چپړاسینه والا تر بادشاه پورې ټول ذهني طور پریشان دي، ذهنی طور ذهنی عذاب په ټول پاکستان نازل دی. دغه وجه څه ده؟ دغه وجه دا ده چې تاسو خدای او دغه رسول سردار کونین صلی الله علیه وسلم پرې لس ورځې شوي وي چې ابو هریره اوږې وروټی ورته نه وه میلاو. پیغمبر ورته ویل ابو هریره تا ما ته ولې نه دي ویلي چې روټی مې نه ده خوړلی؟ ابو هریره ورته څه وایي؟ و یا رسول الله بأبي انت و امي، زما مور او پلار دی پتا قربان شي، ما ته د روټۍ څه ضرورت دی؟ زما خو 24 غنټې دا تمنا ده چې سترګو مې ستا په دیدار باندې مړې دي او سینه مې ستا په حدیث باندې مړه ده. سینه می چې ستا خبرې اوري او زوتیه نو په دې مړه ده، او سترګې می چې تا ته ګوري په خدای قسم په دې مړې دي. ما ته د روټۍ څه ضرورت؟ 10 ورځې شوي. علماء ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هریره نه زیات روایات په حدیث کې د چا نه دي شوي. نن به ابو هریره غوندې زه چرته نه پیدا کم، نن به حضرت انس غوندې زه چانته نه پیدا کم، نن به محمود غزنوی غوندې بادشاہ ز کم ځای نه پیدا کم. چراغه نن به د ابوالحسن خرقانی غوندې علما او بزرگان ز کم ځای نه پیدا کم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. د دنیا پلیت چې یو تلکې واچي او بجلیګر مولا بل تلکې واچي زه به پې دروند شم. نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي. ابوالحسن خرقانی په ناستې لاس ورته پانسېد. څنګه راغلی؟ ویلې داسې راغلی په سومنات حمله کوم. ابوالحسن خرقانی ورته تقریر شروع کړ. ښه تقریر چې ورته وکړو چې تلو نو خپله خلقه یې ورکړه. وی په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعاته نفل وکړه او دعا وکړه نو الله به دې کامیاب کړي. چې تلو نو ورته پاسېدو. محمود غزنوي لاس نه ونیو. وی صاحب چې زر عالم میلمه وم زما حق ورته راته پانسېدې او زه چې زما نو راته پاسېدې.
وې ته چې رالې نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه، نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه علي. ویل نو اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته، ما غوندې فقیر شوې. چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاسېدم او په ملا تاپړه ورکوې. ځه الله دې کامیاب کا. په سومنات چې حمله وکړه، د سومنات بوت هم کابل ته یوړو، د سومنات دروازې د مندر هم یوړې. په هغه بوت کې د عربونو روپو هیرې پرتې وې. هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې، د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان ته ورکړې. نو عزیزانو هغه ارس لاړ. اوس عرش ته چې ګورې د الله لفظ معنا ده حیران کن. عرش ته چې ګورې حیرانېږي به چې دا خلک څه کوي، ته څه کوي، ته څه کوئ. که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر، الله اکبر، کم الله اکبر. او سبا به دلته جلوس روزي، اوازونه به یې پکې نعره تکبیر او نعره رسالت. تاسو به څه وایي؟ وایي ته نه داسې به نه وایي نعره رسالت یا رسول الله. دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده. یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما، یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. نعره رسالت یا رسول الله دا معنا وکړي چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې پکار راشه، دنیا کې مې پکار راشه، د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا. په قبر کې مې پکار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملائکې راته وایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه ویلې، او زه درته وګورم او زه دا وایم چې هذا محمد رسول اللہ، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا میں اوریدلی چې په قبر کې د رسول الله دیدار بکیږي، نو دا اجل انتظار کوم چې خدای زر میں مړ کا چې په قبر کې رسول الله وګورم. نعره رسالت دا معنا ده. دیکھو ګورئ आवाज به پکې وشي نعره حیدری، نه خو شاټر به پکې आवाज وکړي یا علی. دیکھو ګورئ او یا علی والاو، ما خو په هغه ورځ ستاسو ایمان کتلی چې د پولیس لاټي چارج شروع شي. په دې کابلۍ تاڼې خوله کې جلسه وه، هلکه ما په بایسکوپونو ورځو. دا زما مړ جانې وای نه رک جا وای ورځئ. هلته بایسکوپونو کې ورته سړي ناست و چې ټاس ډزې وکړو چې یو سړی پکې ولګېد. دا ټول په ما راوخته په سټیج کیوں ہے ڈسے ہو گئے. یا اللہ خیر، شکر ہے کہ ساری جان بچ گئی. نعرہ حیدری والا. ما خو ستاسو ایمان د پولیس د لاټي چارج په وخت کې کتلی دی، ما خو ستاسو ایمان د پولیس د ټیر ګیس په وخت کې کتلی دی. ما ته معلوم نه یی دریو کسو نه ځان نه پټیږي، یو ډاکټر نه، یو دای نه او یو مولا نه. ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري. ګوري دي که نه؟ ګوري دي که نه؟ دا سنبای د دانه خطرې ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه؟ دې خوا وګورئ یو دای چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه؟ او ملا دې په تخته باندې ډاکخانه وګوري. درې کسو نه ځان نه پټېږي. ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ. زه پېژندلي نعره حیدري آواز به کم قوم کوي. نعره حیدري آواز د کابل د غرونو اوسیدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړی و چې روس له شکست ورکو که نه
हाँ चुप शा चुप रूस ने शिकस्त वर को कना हाँ रूस से तबाह और बर्बाद को कना नारे हैदरी आवाज सद्दाम हुसैन कड़े हो इराक के चे अमरीके ले शिकस्त वर को कना 42 मुल्कुना द मुसलमानान वर सर मरगरी नन्न द्रीनिम सवा काल मख के रहमान बाबा वेली दी द्रीनिम सवा काल मख के सो सवा चप मैदान द कारोजार की बफनाशी प मैदान द कारोजार की बफनाशी न जारबासी मख असुनद इराक द जंग प मैदान के बफनाशी वले च द इराक असुना मख परस्त नजी मख प मख की नन नदरीनीम सवा काल मख के रहमान बाबा द इराक मुतालिक प मैदान द कारोजार के बफनाशी न जारबासी मख असुनद इराक नारे हैदरी आवाज इराक कड़े द काबुल मुसलमानानो कड़े नारे हैदरी आवाज पर 47 काला के तके यो कश्मीर दीवाना गस्तेश तो नारे हैदरी चली वही ताले शर्म न कर दी हैदर ता हैदर वाली वही दे सर यो टके बल लगे दले एली शिया हजरात वो और टोल जे आवाज द सुनियानो मुलाने मद शियागानो मुलायम वल्लाह के प्रेदम ما دوی ته ویلي دي چې زه د شیعوم ملایم زه د هر چا ملایم د ډمانم ملایم د شیعګانم ملایم د سنیان دي که اوس ورته یو بل ټکی وایم د خانه خراب بچي ورکې که خدای دې د سنیه نوم په توپه ولګوي سني دی نه شوني مسلمان دی شوني په شوني پوهېږئ شوني واورئ حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی حیدر کرار کرار لفظ ضد فرار دے کرار څه دے ضد فرار دے یعنی د کرار برعکس فرار دے فرار ویلے شي تختے دوتا او کرار ویلے شي ثابت قدم اسے دوتا حضرت علی ته حیدر کرار زکوي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شاکړې نه ده سیده په ورا چولې ده ځکه ورته حیدر کرار وای نو ناره حیدری به هغه قوم نه وای چې د کم قوم ایمان ماته معلوم دی ناره حیدری به د عراق مسلمانان وای ناره حیدری به د کابل مسلمانان وای ناره حیدری به د کابل پیښور مسلمانان نه وای د پاکستان مسلمانان به نه وای ماته تاسو معلوم